السلام علیکم ملګرو، زه عمران رشید خان یم. تاسو د ای آر نیوز وروستی پودکاسټ اورئ. موږ تاسو ته په پاکستان کې د سیاسي وضعیت د بدلون په اړه معلومات ورکوو. د پاکستان په پارلمان کې د واکمن ائتلاف او د پاکستان تحریک انصاف PTI د پلاویو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو پیل شو. په حکومت پلاوی کې سید یوسف رضا ګیلانی، اسحاق دار، خواجه سعد رفیق، اعظم نذیر ترار، سردار ریاض صادق او کشور ناهید شامل دي. په داسې حال کې چې د PTI پلاوی کې شاه محمود قریشي، فواد چودھری او سناتور علي ظفر شامل دي. د یادونې وړ ده چې حکومت او PTI له سترې محکمې سره په مشوره د ټاکنو د موضوع په اړه د خبرو اترو پروسه پیل کړي. حکومت پرون د سنا له مشر صدیق سنجراني سره ولیدل او له هغې وغوښتل چې د PTI له مشرتابه سره اړیکه ونیسي. خو د وروستی خبر له مخې د حکومت او ائتلافي ګوندونو ترمنځ د خبرو اترو په ترڅ کې PTI 3 شرطونه ټاکلی دی. د جیو نیوز په وینا د PTI لومړی شرط دا دی چې ملي شورا او 2 ولایتي شوراګانې باید د روان کال په مې کې منحل شي. دوهم شرط دا دی چې اساسي قانون باید د مې له 1 څخه پرته د ورته وخت ټاکنو لپاره تعدیل شي. د پاکستان تحریک انصاف دریم شرط دا دی چې د جولای په میاشت کې په ټول هیواد کې انتخابات وشي. د پاکستان د تحریک انصاف PTI مرستیال مشر شاه محمود قریشي ویلی دی چې موږ خپل دریځ حکومت ته په بشپړه توګه وړاندې کړی. په 2 ساعته خبرو اترو کې موږ خپل نظر وړاندې کړی. د اساسي قانون څخه هاخوا حل ممکن نه دی. سبا به بیا دلته سره وګورو. د پاکستان مسلم لیگ نواز PML مشر او وفاقي وزیر میان جاوید لطف ویلی دی چې عمران خان باید لومړی بخښنه وغواړي او بیا ورسره خبرې وکړي. په ملي شورا کې د وینا پر مهال جاوید لطف وویل هغه کسان چې له پارلمان څخه ناوړه ګټه اخلي باید له خبرو مخکې معذرت وغواړي. فدرالي وزیر ویل کله چې پر خبریالانو ډزې وشوې نو په دې اړه خبرتیا نه واخیستل شوې. که څوک د نواز شریف په لرې کولو سره ټاکنې غواړي دا ناممکنه ده. د نواز شریف د قضیو لپاره بخښنه وغواړي او سبا ټاکنې ترسره کړي. په ورته وخت کې اجازه راکړئ او بیا د نوي پودکاسټ سره وګورو. تر دې دمه د خدای په امان.